عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانو مشکات کیوں حدیث دے نبی علیہ السلام صحابہ تول کده چا دا خوخی چی پا جواندین بانی دا جنت اہل وینی نکا سرائی دا جنتی دی صحابی ہوئی زمان پر رک خود پیغمبر دا خبری نشک نو چکا پیغمبر چی چویلی صحابت با دید پویدن چی دا حق دا منگا اتاسو پا اخبر پر سفر لٹاو منطق لٹاو صحابی پا کی منطق لٹاو خو اغا صحابی ہوئی ما دا دن پارا دا دی سری کوشش شروع کو چی دا پت اعمال وینو ما چې دا تکری چې زم هغه شروع کوم چې په ژوندیني پیغمبر لا یو سړي د جنت په باره کې د یو سړي ویل خو هغه به څه اعمالو دا صحابي وایي زه ورسره لاړم چې ماخوستان لمونځ وشو مال یې بستره سمه کړه ځان یې سمه کړه قلار یې ویده شو ټوله شپه مې چوکۍ ته وویل چې دا به پټ پاڅېږي چې ته به جاړي څه اعمال به کوي د سهار مانځه ته که د سور پاڅېدو مال یې مو به راوړی او داسې موږ ته چې د خو هېڅ عمله کړ بعضې سړی ډېر نیکي نو د خلکو نه ځان پټوي تاسو به پیسې اورېدلي دا مخکې د ابوبکر کلن او مولوي صاحب محترم الله دې د ده په علم کې نور هم فراست پیدا کړي زما په دې ولد کې ډېرې خبرې راوستې نو هغه وایي کېدی شي چې زما د وجې نه د صحابي د شپې اعمال نه کول چې مخلوق ته ښکاره نه شي په دویمه شپه اوسه بیا لاړم زما ستا څه کار دی په درېیمه شپه بیا لاړم بس هغه یو طریقه وه ماخوستان مونځ به وکړو قلار یې مې ودو ټوله شپه په څلورمه ورځ مې د الله پیغمبر نه تپوس وکړو چې الله پیغمبره د ده خو څه اعمال نشته ته خو فرض مونځ کوې بس وایي چې د ده د فرضو عباداتو نه بغیر نفلي عبادت هېڅ هم نه وي الله اکبر دې خبرې ته زړه نه یې واوړه د ده د فرضي عبادت نه بغیر نفلي عبادت ذره په برابر هم نه وي خو په دې کې یو عمل دی چې هغه عمل د وجې نه دا جنتي ګرځېدلی د ده په زړه کې اخلاص دی دا حسد نه کوي سبحان الله زموږ مشرانو چې دومره لوړ مقام موندلی په څوارلسمه صدۍ کې د پنجپیر شیخ د الله کتاب داسې وخوستو چې د صحابو د زمانې په شان ته محنت یې وکړو دا ولې د هغه سړي په زړه کې اخلاص و د دشمن کور لم ورځه د دوست کور لم ورځه او بې لالچه بې تمې بې عزته مسله بیانوه تکلیفونه تېروه دا ټول د هغې په اخلاص دالو الله دې موږ د هغې په نقش قدم روان کړي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د کینهګر نه کله چې سهار د کینې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ووایه پیغمبر اعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس بادشاه د خلکو باندې په دې ټکي کې احتیاط پکار دی بعضې ملګري مخکو یو څو ورځو کې مومندو کې یو ملګري بیان کاو هغه دلته معنا وکړه ملک الناس اختیارمند د خلکو دی دا معنا بلکل ورانه ده امام رازي په هغه مالک یوم الدین کې پنځه فرقه کړي دي د مالک او د ملک په مابین کې د اسمان او د ځمکې فرق دی هلته د دې ډول نه قرائت موږ ته بهتره د مالک دی یو وجه احناف دا وایي چې د مالک قرائت غوره دی ولې زیادت د حروفو تدل علی زیادت ثواب مالک کے حروف سوا دی ملک کے دری دی اور مالک کے څلور دی بس نیکه دی سوا کیږي خیال وکړه اسنه چې بل طرف شي مالک الناس باچا د خلقو دی الله الا او دا فرق ذکر ما چې بعضی باچایی خو اختیاري نه لکه عمران خان باچا دی خو اختیاري نه تو ته باچا وې نور هغه نوکر دی دا بیل چې چا الانقلاب په داخل شوي طالبان والمعنی محدوده ده معنی څه ده محدوده ده الله دې موږ د دې ظالمانو بچاهانو نه خلاص کړي نو خو ملنګ سړی ما کله کله ماته څوک چې مولي صاحب شی ګران شو زه ته کله اسې ګپ کې ووایم خدای دې دومره ګران کړي و بیا به څه کوې نو زه ته الحمدلله ما ته یو استاذ نصیحت لیکلی دی کابلګرام شیخ رحمه الله د خپل لاس د دین خدمت به کې دا پکې صفا الفاظ لیکلي او که په حرامو د ښځو او بچو مجبوره کول حرام مه کوه ښځه او بچی دې وووه خفه شي بیا څوک ډوډۍ نه خوري ښځه چې وواله 2 ورځې مرورې نو د 2 ورځې چې ښځه ډېر شي وړې خوري قلارې به ته بچی دي او بیا چې د سبې تاروغه وکړه هغه مینه دې لیدلي د ښځې خاوند چې د ورانه راشي او بیا بېرته چې جوړه شي ماشاءالله پوهېږې که نه
دشمنانی یو بل پسې ټوپکې ګرځي چې آسونه وشي بیا په یو لار باندې روان دي او مخکې به چې په بل د وژلو لپاره ټوپک ګرځي بیا د هغې د حفاظت لپاره ګرځي نو خیال کوه موږ خو په دې کې نه یو الحمدلله دا باچاهان یا د الله دې صحیح کړي چې د الله کتاب نافظ وګرځوي پاکستان آزاد شوی د الله د قانون دپاره دی او که دیو نه صحیح کېږي الله دې دیو په هغه لار بوځي په کومه لار چې ایوب خان تللی په کومه لار چې یحیی خان تللی په کومه لار باندې چې هغه بټو والا تللی او الله دې په موږ باندې نیکان او صالحان حکمرانان راولي ملک الناس باچا د خلکو دی الہ الناس معبود د خلکو دی یو ابي مولا پروس کال روجه درس کې اصول بیانول نو دې کې ویلي چې الہ الناس کې پنځپیرین غلطه معنا کوي وایي د الہ معنا معبود ده او دې معنا څه کوي حاجت روا د خلکو دی ما پسې ټلیفون وکړو ما سې نمبر راساو ما ته مې سې اصول خو ډېر ښایسته ویل خو غلط شو پکې څنګه مال یو د لفظ معنا ده یو مراد او مقصد دی ساده ګله پنځپیرین مخلوق ته مراد د قرآن ښیي مقصد د قرآن ښیي او ترجمه ته ته ښیي او که ته به نور څه کوي تاسو خو اصحاب ظاهر یې وایي ظاهر معنا کوه اخوا مزه جار قاضي صاحب رحمه الله زمونږ د دې مشرانو د باچا صاحب رحمه الله به قصه کوله وسوات کې شورا وه نو زما نه تپوس وکړو چې ته څه ډول درس کوې ما ورته ویل چې ماسپښین نه وروسته شروع وکړم په روژه کې او بیا چې دا درس ډېرېږي داسې 12 لسو له راځم چې کاکا ته باچا یې دا د باچاهانو کار دی چې ناوخته راپاڅېږي شیخ عبدالجبار حفظه الله نه تپوس وکړو چې بچی ته څه ټیم درس کې هغه چې زه 8 بجې شروع وکړم لاول نه داسې د 10 پورې بیا د 11 بیا د 12 بجې پورې ویل چې بچی دا ته زده شي خو قرآن زمونږ بل یو مولي صاحب دی نوم یې نه یادوم او ښې یادوم هغه پرې خوشحالېږي عبدالغفور قاري صاحب شینګر وایي د ده نه یې تپوس وکړو چې بچی څه ټیم درس کې وایي چې د سهار نه یې کوم وایي چې جار قاضي صاحب رحمه الله ورته ویل چې بچی لفظي ترجمه کوه تفصیل له مزه بیا ته اودلې وې ما ورته دا کیسه وکړه مال باچا صاحب رحمه الله به داسې ویل خندا نشین شهري مخلص سړی دی الله اکبر الہ الناس او دلو باندې مکیږه مشرانو د اشاعت چې کومه معنا او مقصد د قرآن خوستلی دی والله العظیم چې دا صحیح دی تېر کال مفتي رحمت الله امین صاحب خواته بل یو مفتي صاحب دی لطف الرحمن صاحب درس یې کاو سورې مؤمن کې وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا دېس کې معنا کړې وه چې مضبوط یې ساتلی ایمان لره زموږ استادان دا معنا کوي خواته یو غیر مقلد و هغه په اعتراض کړی و چې د کتمه معنا چا په مضبوطوالي نه ده کړې دا معنا پنځپیرین غلطه کوي مفتي صاحب خواله لاړی په شریک ما ته ټلیفون وکړو دا معنا چا کړی او که نه ده کړې ما ورته ویل الحمدلله د اشاعت مشرانو لاول تفسیرونه یې کتلي دي او بیا یې په ځان پوره کړی وې او بیا وروسته شاګردانو ته ویلي دي روح المعانی په تفسیر د سورې مؤمن کې یو آیات دغه آیات د لاندې راوړي وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا رجل مؤمن چې دا سړی چې قد آمن من 100 سنه دا د 100 کالو مؤمن و ستا نه تپوس کوم سپین ږیري بابا نه تپوس وکړه مؤمن یې هغوی الحمدلله ګرم یې پکې سپیره شوی نو ستا پلار پوخ ایمان والا دی چې 80 کاله یې پکې تېر کړه او هغه پکې 100 کاله تېر کړي نو هغه مضبوط ایمان والا نه و نو وابي وروسته ما ته ټلیفون وکړو چې مولوي صاحب ته خفه نه شې زما دې معنی ته خیال نه اعتراض مه کوه په پنځپیري چې چا اعتراض کړی دی الله شرمولی دی چا چې ورسره مناظره کړې الله شرمولی چا چې مخالفت هم کړی الله شرمولی خیال کوئ الہ الناس معبود د خلکو دی الله حاجت روا د خلکو دی الله مشکل کشا د خلکو دی الله درې د الله درې صفتونه یې راوړه قل اعوذ برب الناس رب الناس دریم ملک الناس دریم الہ الناس زما او ستا مراتب ته الله اشاره راکړه اے معصومات تربیت محتاج ای نو تربیت کې ځان الله ته حواله کړه دې خبره ته لږ سوچ راوګرځوه قرآن ختم شو په تربیت کې ځان الله ته حواله کړه الله د تربیت کتاب قرآن را لېږلی نو که د خپلو بچو تربیت غواړئ نو
قرآن باندې وکړي قرآن باندې وکړه الملک الناس بادشاہ د خلکو دی الله ځوان د سیموي وا چې په موټو باندې ګټما زه خپل کاروبار کوم چې ته په موټر سایکل باندې د بل سره ناست و به جنګېږي لاس باندې شری د قمدې بدل رسی په توغه باندې لکول ته نه نشي ډېر ځوانان باندې لري دا مو چې په پوندو کې می طاقت دی په ملا کې می طاقت دی چې څه ته میلاو شوی دی د الله شکر وباسه خیراتي دې درکړي خیراتی در کری الہ الناس بڑا بابا تو پریاد دزا ورما گور تو چغمو آوا زوی تو چغمو آوا بڑا بابا توی الک لمی واده وکو وی الک امشتا یو میشی لانی شی زوان زویتی بیل شی وی خلوران نیولی بڑا مو بڑا پا اللہ مانی عقیدہ دولا کا الہ الناس پریاد رسد مخلوق دے بڑا گانو پریاد اللہ وی ایس پینگیریا اللہ لا ستانا حیا ورزی دا حدیث تے چما خستانو دشی بڑا بابا دسی سوچ کوا چدا خو پیغمبر ویلی چس پینگیری نا اللہ لا حیا ورزی خستال چیتا دا اللہ نا حیا رالا تا څنګه دې کړی ته په کوم یو جرم کې نه وې ما او تاسو په دې زمانه کې پاتېږم په ګناه کېږم په ګناه ورکېږم په ګناه او راپاتېږم په ګناه د شپې الله د خپل شان مطابق اسمان د دنیا نه راځي او تا ته اواز کوي ما ته اواز کوي هل من مستغفر څوک نشته چې زمانه بخښنه وغواړي زه معاف کړم قال الله نه حیا الله المال استانه حیا راځي موت لهم پکار دا چې سوچو الہ الناس من شر الوسواس الخناس شر الوسواس يرجعون كنا بيت تفتيدون كنا في وحدة يد الله كي أغدى وسواس يرجعون الخلق كي من الجنة والناس تفيران إنسانا منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رد الله مناسب صفتنا والله الذي چما قالون کے مخلوق دے الرحمن الرحیم عام مہربان اللہ خاص مہربان اللہ مالک یوم الدین اختیار مند اللہ دورد جزا و سزا ایاک نعبدو خاص تعالی عبادت کرونگا و ایاک نستعین خاص تعالی مدد غارونگا عام مانا منگو تاسو دسی کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھ ترجمان القرآن دے امام بغوی دا پا نقل مانا کرے دا پورا مانا دا معانیو دا تیم نشتا دا نماغیرہ إياك نعبدك ولا نعبد غيرك ونخصك بالعبادة دلين تأكيد بكيوي وبس معاني دا تقاضى لري خاص تعالى عبادت كونغا دبل چا عبادت نكو يا الله ولی تمو پی جانده چه دیم عبادت حق دارتی و ایاک نستعین خواستان مدد غارون گئی اللہ و بلچان مدد نغارو دا دو جمعی دسیوی چه قرآن ختم پدیق امام ابن قیم وی اللہ واد اللہ صمد او دلتیل ایاک نعبد دا اللہ احد مضمون دے و ایاک نستعین کی دا اللہ صمد مضمون دے معلوم داشو چه قرآن شروع پا توحید دا اللہ او ختم پا توحید دا اللہ او شرط پا خدمت اللہ لقاری قل قرآن بتوحید اللہ کے اور زمان استازان وی مضمون و موضوع قرآن توحید دا حاضا بلاغ للناس ولینظروا به وليعلموا انما هو اله واحد وإياك نستعين خاصتان مدد غارون گیا اللہ وفلچان مدد نغارو امام مدارک چیدیز ترورسی وی گویا چیدیز بندہ تر اللہ طرف اعلان وشی چکل بندہ دسوئی وإياك نستعين گویا چید اللہ طرف نچغشوا کیف وعیدکم سرنگی امدادوکم وتشکنا نمدد غاری وتوی اهدنا الصراط المستقیم کلکی منگا پنی غلار چی توحید دے کلکی منگا پنی غلار چی قرآن دے کلکی منگا پنی غلار چی دیو اللہ بندگی دا کلکی منگا پی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادے شہاد الذین انعمت علیہم فلار دا کسان بانی چی انعام کرے دیتا فاغیبانے اور اگر قرآن سوری نساء کی یو کم اویکی من النبی اولئک الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
دې ته لږ سوچ کوه اشنا ته ووایه غیر مقلد ته ووایه اهل حدیث وړ نوم والا ته ووایه چې دا صالحین مصداق څوک دی صالحین مصداق څوک دی ټول مفسرین وایه ټول مفسرین خو پرېږده هغه ستاسو مفسر امام زهیلي المنیر کې د دې آیات د لاندې غیر مقلد وایه اگر ته چوتا امام شمس الائمه امام ابن تیمیه امام ابن قیم اغامو بصالحین مصداق ابا حنیفه والشافعي ومالك واحمد بن حنبل رحمهم الله وتقليد شرك الک تقلید خو قرآن نه ثابت دی جاهل ورشي صراط الذين انعمت عليهم الله من صالحین متلار باندې روان کا کله د سوي د چې د صالحین نه د دلیل مطالبه وکړه کله یې تر هغه په پیدا کړ صراط الذين انعمت عليهم الله د صالحین په لار باندې روان کا د تابعین په لار باندې روان کا د تبع تابعین په لار روان کا د صحابه په لار روان کا د انبیاء او د شهدا په لار باندې روان کا امين ام غیر المغضوب عليهم جنة غضب شوية طالباني سلموا من الغضب والضلال غیر المغضوب عليهم دا وصف وصفت معنا دا بدل معنا دا الله مرواني من لرا پلار دا خلقو چه غضب شوية طالباني خو تا پتا لگی دلوا فزد ولارو دا حق اتباعی نکولا الله دا دسی خلقو پلار مروانو وللضالين الله د ګمراهانو په لار روانه وه چې علم اوسه خپله نه یو د بل علم ته م غوږ نږدي خپل علم موسنی او د بل علم ته م غوږ نږدي الله د داسې جاهله خلکو په لار روانه وه ورپسې تاسو څه ویوئ ولې یې پټ وئ قرآن کې راته تیزه ولیکه او بیا به موږ ویو عقلی دلیل نه دی دا نقلي دی یو ځل کې مې داسې ویل وروسته راله یو اشنا کیټۍ راته وایي دا عقلي دلیل دی کور دې وران چې قرآن مې ویو عقلي دلیل دې ته وایي چې قرآن دا خو نقلي دلیل دی په قرآن کې تاسو خیال وکړئ په مشرق او په مغرب کې به ولزوالین وروسته چېرته آمین پیدا نه کړي ولې نه پیدا کړي دا دعا ده او من سنت الدعا او یخفا فیه د سنت د دعاګانو نه دا ده چې په پټې کوه آمین په پټه باندې ویوه کته وی چې تی وی زه خو په کرسۍ ناست یم قرآن ته ناست یم بیان مې کوو په تعلیم کې خلک په تیزه خبرې کوي که زه تعلیم یم کول یو ګنټه ما داسې مکمل سمون مکمل کې تېره کړې وې تا به ویل چې سړی چاړه شو که څه دا خو د تعلیم ځای دی تعلیم په ځای کې په تیزه باندې وې واخر دعوانا